د دې نه مخکې بوټو وټونه ګټلیو او هغه هلته کې دغه ګټلیو مجیب ګټلیو د هغې په نتیجه کې پاکستان 2 ټکړې کو هغه ویلو بوټو چې خبر زما د عمر چې څوکي هغه به تم ادھر اور ہم ادھر ویلو کنا جس کی وجہ سے اس پاکستان کے توڑوانے کے ذمہ دار ہے زمونږ یو ملګری ډېر ښه ملګری نه په جماعت کې ډېر موده پاتې شو 13 کاله پکې و نو په پی ټی آی کې شامل شو نو ما ورته یاره مونږ پوغا دي چې چلو چې په سکول کې مونږ سبق محمد ضمیر ماستر صاحب یو ډېر ښکلی سړی و نو مې الکان به لکه د سکول نه وتښتېدل به ما بس کړي نو کراچۍ ته ولاړ نو په کراچۍ کې به اکثر رکشه چلوله نو هلته چې به رکشه چلوله ډېر به خوشحاله نو ما ته کې سړي وي یاره چې جماعت نه وته هم ډېر خوشحاله یم نو مې ته په پی ټی آی کې رکشه چلی نو خود به خوشحاله یو سیاسي پارټۍ د خلکو نه څه غواړي یو ته سپورټ غواړي چې زما سره جلوس وباسه راته ملګري دا بازار بندو چې لکه خلک زمونږ زور ویني نو دې ته سپورټ وي نو بل ته نوټ غواړي یاره وایي موږ له چنده راکوي نو بل ته ووټ غواړي نو موږ له ووټ راکوي دا درې ټولې پارټۍ کوي نو څلورم نمبر دې ته تربیت پکار دی چې آخرت یې ښه شي دا صرف جماعت اسلامي کوي بلې پارټۍ نه چې تپوس وکړي وایي دوزخ ته خو دې لاړ شي خو چې موږ له ووټ راکړي وای زه څه کوم دا ټول نه پی ټی آی میټر دا چې کنه دا ټول عالمان دي خو سبق قصا کړي دي نو دا زما ستاسو مواري دا چې هغه تر سبق وخیو چې وخت قسمت په کې دا ویلو به عمران د پیغمبري دا وکړو نو زبپی یعنی د پیغمبر نو رسو قبل پیغمبر نشته کنه دې ته ډټای وي ابو ته مو چې ما خو ته خدای خواله دا نه دی ویلا ته څه په ګډوډ سره عزتمندو زمونږه اخرنه پروګرام د کم د پاره چې تاسو مونږ ټول دلته راجمع شوي یو د هغوی د درس نه مونږ ان شاء الله مستفید کیږو هغوی په خپل ټایم نه مخکې را رسېدلي دي ډاکټر صاحب 10 بجې هغوی له مونږه ټایم ورکړی و خو چې زه مخکې رالم جومات ته دلته نو رحمان یوسف صاحب نه ما تپوس وکړو رحمان یوسف صاحب وی چې ډاکټر صاحب کله په سروس کې و نو چې چېرته پروګرام لتلو نو چې 10 منټه به رتلو لار وه او 10 منټه به د واپسۍ لار وه او 40 منټه یا ګنټه درس به و نو هغومره د ټایم درخواست پې ولیکو او هغه ټایم کې بتلو او خپل درس پې کو واپس به هغه ټایم ته واپس خپل ډیوټۍ ته بیا را رسېدو نو زه ستاسو او د هغوی په منځ کې نور حایل کېږم نه د هغوی موضوع ده فریضه اقامت دین توبه و استغفار ډاکټر فضل عظیم صاحب له دعوت ورکوم چې هغه راشي او شرکای اجتماع ته مخاطب شي اصل کې زمام دراتلو مطلب دا ہے چې زما ستاسو دا چہرے ډېرې یادېږي اور تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیو جی نظر دن نے نہ بار شما میں چې بدی منبر نه سم نو رحیم الله سے بیا نخ کاری ځکه یا خو بیا پټو کنه نو دیو جن ما وی چې مونږ یو بل سره کمیونیکیشن ان رابطه خی زما خبره تاسو در رسی تاسو اوري او زه وایم نو مال بم خون راکې ځکه زما د ډیرو مې ارمان او پوره شو تاسو لپاره خلق ډیر دی خو زما لپاره خوریدون کې نشته غي او سړیو کو پندای کوي मैं कॉलेज में था मुझे कुरान समझ आती थी और जमात वालों के साथ कोई मुकर्रर नहीं था और मेरे साथ कोई सुनने वाले नहीं थे नमा सर सोकवरेदो वाले निश्चित تاسو وای نو زما د خوشاله انتها ده دیو جن ز خپل خبره کوشش دا سکوما چې تاسو ته ز خبره په دې انداز کې وکم چې هغه تاسو ته درور سي تاسو یو مشر په الله دې وبخي او زمونږ د ټولو مشر موږ په ډېری مزه کړې وي ډاکټر یعقوب صاحب موږ چې کله کراچۍ ته لاړو د کراچۍ د خلکو ته دا پته نه چې بونیر کم ځای دیر کم ځای چې موږ ته یې د بونیر هم ناغوبي ګین د دیر دي د غیبه تحریک سره چې کوم وابستګي و نغیبه په موږ سره ډیره مینه کوله ځکه چې هغه به ګیندره ډاکټر یعقوب کلیوال دي ډاکټر یعقوب صاحب یو کتاب لیکلو او هغه کې لیکلو چې د کمیونیکیشن څنګه نو کتاب تاسو د علاقه اوس دلته هغه مدرسه هغه نه سنو هغه نه هغه مدرسه چې دا کومه بره احیاء العلوم نو هغه ته زلاړم نه هغه مال راکو مال ډیر خوان راکو دلته بیا ډاکټر صاحب اوسم دلته عبدالرحمن سرجن صاحب هغه ته ما یاره مونږ ټول مبلغین لا او ټول ډاکټرانو له دیو کافی پکار ده ما خو سخی سړی او هغه پیسې هغه ورکړې مال راولېګل اما خپل ټول ملګرو ته کنوي کړل هغه ما ته توروسه پورې یاد دي ته چې خبره چاته کین یو خو قولا له قولا لینا نرم انداز خپل اختیار کا خلق خپه کوما و د دینه مکه سلطنت یار صاحب خبره وکړي او دین وس کریم الله صاحب خبره وکړي دی وتا است قاریږي ذکر دی قار والدی خو زه خو یو مشتاق سے والا خبره کو مشتاق سے وی لوگ ہمیں ووٹوں کے ترازو میں تولتے ہیں تو خلق خدا خیال ہے سورہ ووٹوں واغستل یہ لوگوں کا خیال ہے
जबकि हमारा अंदाज़ा आप वोटों से नहीं लगा सकते। नस्तासो सेराज से हम चूँकि दखले नस्तासो दालाक़े ने पता ज़रूर अगर वे सुबह की नमाज में कितने लोग आते हैं, मुअज्जिन अजान देता है तो कितने लोग आते हैं। अब इसमें मुअज्जिन की क्या गलती है? आधा कसान कस्ता अरकान कम दे या स्ता उठूना कम दे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो अजान दिया था, स्ता पर जिम्मा को अजान वर्कवल दी। अलबत्ता कता सही टाइम माने अजान नहीं वर करे नो तो रिस्पॉन्सिबल है। खुता पर सही जबान अजान वर करे नबिया ता खपल जरूर खपल दगा पूरा का खपल ड्यूटी पूरा का और लोग आपको वोटों की तराजू में तोलते हैं। नो तो दगा मेयार न रहे दगा मेयार में ददे न मख के बोटू वोटू न गठलियो अवाग अलता की दगा गठलियो मुजीब गठलियो अदागे पर नतीजे के पाकिस्तान दो टुकड़े को और चाचिनो गठली द अलबदर और आशम पर सूरत के अगी खपल जानू न कुर्बान पर जो पाकिस्तान बसंग बच की। अब हमें फ़ख्र है अलबदर और शम्स पर, उनको फ़ख्र है अगर वहीलू बुटो की खबर जमात उमर चुसो की अगर भी तुम उधर और हम इधर वहीलू कहना, जिसके वजह से उस पाकिस्तान के तोड़वाने के जिम्मेदार है। तो जमास्ता कार चिकम देगा ना अगर दादे चमंगजान खबरों दबाजे कशरान ची कना दे मशरान खबर डेरा मनी ना मशर तो इसगल अलका दमा सर दा वकील सेब चिरा गलेन सद ताक्सवाम त डेर जोर वरे चिर द पशान प्लारी सड़ी ना गजवे ताबीदारी नो आगा तपोस ने की चर तलाडशम ना पमंड वदांगी नो आगा स्तास ख्वाता ते दा चकदरी बाजार दे अलत चौरसी नो अलत के परेशानी चर बाबा जी से दरा ले गेलो नो गरीब खुद अब टेलीफोन नशते ना पुखाने दौर दे कि वो मोबाइल तो की जैसे रागले मा तब इसगला न माते जब प्लारू इसगला नो आगे बोले खबरी तो मा वक्त न के खुद खुदांगले ना गा माते समंडे वाके खबरी तो को के रखना 10,000 रुपये को लगा नो आदम अलैहिस्सलाम चीज होता अल्लाह भी इसगला नसे वतविलो इहबिता मिनहा जमीआ इसगले नो आगा जो रादंगली बेवता अलता की चितंग चकदरी तो माचा सड़े तले नो आगे द प्लार दोस्त होता मेलो से बची हुई परेशान है विभा बाजीरा ले गले मा और खबर नहीं पैसा लेना ले गले नागा और तवे स्तासु मेलमानी दी और दंत की वो दगरे डेर मुझे हुजरा उठल होता हुई डेर मजेदार का नहीं नवे चिर दे न कानरा उड़ाते दिल रा ले गले खुदा खुशाला का जका अगर सोर्स चिया रिलायबल हो चिरा हमारा प्लार दोस्त है दरोग न हुए टेलीफोन कोई कवले न शो नोड़ा खशो नो आदम अलैहिस्सलाम दी जो वापस रा चिर मुझे सल रवले गल मे फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन दर प्लार दत्र देखा होता हाल हुई को पता पसी सड़े रा गले ते सल रा ले गले नो सल रा ले गले फमनित्तबा हुदाया नो कुछ दी खबर था उमनला नो फला यदिल्लु वला यशका बिया बदबख्तैनम बजशे बच्चे और द गुमराहैन बम बच्चे उस मंग दल तजील रागली हो च मंग द बदबख्तैन बच्चू और द गुमराहैन बच्चू फला यदिल्लु वला यशका अकन तनमने नोर पसी सु वमन आरज अन जिक्री नो फ़इन्न लहू मईशतन द्वनका बिया खो तैयार शा सलीर स्पीरे मंग पो मईशत रिस्टोर कवल द पारा IMF तलाड़ू बूटन वाला लगा को पालश को खुल पेतन सरख कता को चिमंग लड़ा का न जमंग मौजूदा वजीर इदागा चले वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल अगर वही IMF हमें तिगनी का नाच नचाते हैं दावली फ़इन्न लहू मईशतन द्वनका सामा आशी मसाइल ब दुमरा सख्शी चिता बीइंग दस कंट्री और सर दिस फौज और बीइंग एटॉमिक कुव्वत तब जे अदाय में पखपो बांध के बप्रोति दा खुश होगना खो बदे दिमन प्रेदम व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा अल तबदुन पासोमा अतब बियाल तवार खतैना वय काल रब्बि लिमा हशरतनी अमा जमारा बजमा खपल स्तरगी ऐसे चलो शो नागा वो तो ये कज़ालिक कत अतय कज़ालिक अतत का आयातुना फनसीतहा मा खुद लडीर शहतुना दर ले गेलियो अवागी ता तपु कवले कागा इनायतुल्लाह इस्लाही से वो और कागा मौलाना इस्माइल हो और कागा डॉक्टर याकूब हो खुदा ख्वागे तको गाड़ू के खुद ना तो चिता के तवक न खेदो नो कज़ालिक अल-यौम तुनसा नो तो सुम पतन दर यखशा यार वइजे वादल तलियो मा माते डो कतना नेरा तबालख के खुद नेरा तो विचरा पासे माते डेस पोको कतल नो अल्लाह हुई चुम बताते दिस पोको गुरु मंग बदे ड्यूर को चितरा गले का नेरा गले नो जमंग द पारा आगा आल तक इतलल ची आगे आगा खुलापाती दी
دا دلته چې موږ په کوم حالت کې یو کنه دا خو پریکټیکلی پروف شو چې زموږ بد حال دی معیشتن دوان کا وای چې و زموږ دومره بد حال دی عام طور ته چې تکل حالاتو ته ګوري چې هر سړی په لکاو روپے قرضدار دی او بل طرف ته ستا هر فرد چې پیدا کیږي په لکاو روپے قرضدار دی او بل طرف ته ستا حکمران چې دی هغه دومره عیاش دی چې اوس په دې جنا سنټر وته په اسلام آباد کې دی نو په جنا سنټر کې هغه فنکشن کاو د ډایمنډ جوبلی نو په هغه باندې د یو اطلاع مطابق یو ارب روپے خرچ راغلی و ابل اطلاع چې 70 کروڑ روپے خرچ پر راغلی و او جنکه لکان په کې شریک غړېدل اوس په دې سیلاب نه لګمک چې کله هغه ګډېدل نو مولانا عبدالاکبر چترالی وته ناسو نو هغه د حیا نه خپل کراکوري پستر کو کړی چې ما چې نه مې او هغه بل مولانا صاحب فل رحمان سے زوینه سنوم دی اسد محمود سے وی ز باتروم ته لاړم د دې شرم نو هغه سوې چې هغه چې کله چې وایذا اردنا دا کتاب کې لیکلي دا کم کتاب چې را لېګلو هغه وی کنه چې بابا وته وی چې ته سره را لېګلې وی چې ته خو دې لره لېګلې نو ادم دا هغه بچي سره را لېګلې هغه ته سوې اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها موږ دې شابه شریف دې ته وایو چورانه مکوي نو ففسقوا فيها نو دې پکې ډانس وکي نو فحق عليها القول نو زمونږ وینا په ثابت شي نو فدمرناها تدمیرا نو موږ د کلام نه سیلاب شروع کو تنسا بیراج او دغه ته سنته ورسو بیا خلق تباشي دا لازم خبره ده کنه ډاکټر خو په خپل کتاب کې لیکلي چې تا خبره کوا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا الفاظ دې استعمال کړي چې د خلکو په سمجھ کې راځي کنه نو زما د ذمہواری ده چې دې الفاظ استعمال کم چې ستا په سمجھ کې راشي او استاد ذمہواری چې ته وکړې دي ولې اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وجلګه د بونیر ډاکټر صاحب راغله ډېرې خبرې کولې بل ملګری تاسو کو جسې وي چې خدای شته زما ته فکر نه و دي سي کنه لم يخروا عليها صما وعميانا چې تاسو ته فکر نه نو کوم کتاب چې راغله دی هغه ته دا خولې دي چې ته وته فکر کې کنه د تعالی غوونه ما دې له درکړي چې وایذا قرئ القرآن نو فاستمعوا له نو موږ بیا وای کنه لکه وي ملمنه راغلی خیر علی السلام موږ چې نه چې درس شروع شي بیا سلام نه کوي بیا خیر علی نه وای دا خو د جمعې خطبه را جمعې په خطبه کې وای کانه هم نه راکې او کلوز بکینه بار بنه کینه نږدې برازای او هر سړی بزان محتاج وګڼي لکه زموږ ځان په جامو کې نه ځایګم چې زه د بونیر نه لکه د الله د دین د خورولو لپاره دیر ته لاړم نو ته هم خوشاله چیرې زم یو ځای کې ناست یم ځکه زه محتاج یم تم محتاج ځکه والله غنی وانتم الفقراء موږ ټول فقرا نه سیو دلته کنه دیو جن موږ ته چې کوم پیغام د بره نه راغلو هغه پیغام د ځان په کولو لپاره چې هغه پیغام کې موږ ته سویلو موږ سوره په بو کیو رمبنه پیغام کې موږ ته دا ویلو اقرا باسم ربک الذی خلق سبق بوای ویلکه ما اسکول ته زه موږ دغه کې پروګرامو اسماعیل سره هغه درس پکېدو سار چیله بچا زه ته تلو الته چې لاړو موږ هغه ته وی چې لکه اسکول ته نه زی هغه ما بس کړي په خوا موږ ما بس کړي زموږ یو ملګری ډېر ښه ملګری نه په جماعت کې ډېر موږ پاتې شو 13 کال پکې وو نو په پی ټی آی کې شامل شو نو ما ورته یې رمه موږ په غادي سي چلو چې په سکول کې موږ سبق محمد زمیر ماستر صاحب یو ډېر خپل سړیو نو مې الکان بل کر سکول نه وته خېدل به ما بس کړي نو کراچۍ ته بلار نو په کراچۍ کې به اکثر رکشا چلولا نو الته چې به رکشا چلول ډېر به خوشاله نو ما ته کې سړی ویل چې جماعت نه وته ډېر خوشاله نو مې ته پی ټی آی کې رکشا چلې نو خود به خوشاله بما اسلامي کې خدن سبق او په سبق کې سو خوشاله نو کم کسان چې تختیدلی دی په کراچۍ کې دی رکشا چلی نو هغه ماستر صاحب باندې ډیره سخت او بیا شهید شو الله دې شهادت قبول کړي نو هغه بیا هغه په خپل ځړې ولېګل چې ورشه د کراچۍ نه راولې رکشې نه راکوز کوي خو د رکشې نه لکچر تر راکوزيږي نو مې د پی ټی آی د رکشې نه ته چرته موس نو کوزيږي وې زه خوشاله یم مایکل چلاو رکشا ځکه اقرا چې دا یو ګران کار دی ته خو به وخت دی سبق وای او څه سبق وای به اسم ربک چې ستا تعلق د رب سره جوړ کی اوس ته پالمستری زده کړه موږ په خاله پالونه قتل چیرې زما په نصیب کې سو خزې دي نو هغه چې برادي چې دوه دي موږ سره بغم پیدا شو خزو به تاسو علاقه کې بیان نو بریګمو نو خزو به قتل چې زما په نصیب کې بنشته کې نشتا نو دا سبق تا یو یاد ونه ویني سره سره اصل کې هغه سبق بوای چې ستا تعلق د الله سره جوړ کی او دا سبق یوازې ویل نه دي دا لیکلم دي نو اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم د قلم استعمال وکړي
ستا سره ډایری پکار ده، ستا سره کتاب پکار دی، ستا سره فیسبوک باندې ستا ته سیوینګ سیستم پکار دی، ستا سره لیپټاپ پکار دی، ستا سره لیکل پکار دی چې تا بیا سیو کړي چې دا خبره سراج سے په دې موقع کړې وه، مولانا مودودي په دې خبر کړې وه، اسماعیل سے په دې موقع کړې وه، ډاکټر سے په دې موقع کړې وه، بیا ویرواله بیا به حیران شي چې وګوره چې دا خبرې خو زمانه بالکل یې وي. ځکه د قلم استعمال ډیر ضروری دی او قلم به تاسو استعمال چې تعالی د قلم چل درځي لیکلو نو ته به لیکلی زده کې نو سبق پوای نو به مونږ کې لړم باندې نو چې سبق دی وي نو څه شو ګریجویټ شوي نو بیا به څه کې قم فانذر بیا په بونیر کې نه کېنه بیا به دیر تزي خلق به یاره انذر دیته وای چې خلق له وارننګ ورکه چې ورځ را روانه راغی ته اخرت وای پاغي به ایچ نیوري ون به یوازي ولقد جئتمونا فرادا ای کې یوازي برازي اوس کو ما دې رحمان یوسف صاحب ته یوازې مخامخ ما سره بدوم رقم پیدا شي چې خدای رحیم الله صاحب یې اسنه اس پته نه لګي چې څه الله سره کوي نو چې ته الله ته یوازې مخامخ شي کما خلقناکم اول مره څنګه چې یوازې ته بربند پیدا شي دي چې مال یوازې راځي چې تاسو سره دا غم یار وخو فانذر نو خلق ته اطلاع ورکې یره پلانې مولوی صاحب خط تقریر وکړو وای مړه یو په سیاست کې حصہ نالي ډېر خوږې خبرې وي او دې خوږې د مشرانو خبرې وکړي امام غزالی وای چې څوک خوږې خبرې کوي او د الله نه څوک نه یری دا مولا واجب القتل له ځکه فانذر دی نو فانذر خو به ته یری چې تا د خور لور په برخه باندې قبضه کړی دا نو فانذر نو تا د الله د دین په ځای باندې غیر دین قائمه زموږ خو خبره وکړه بعض خلک وکړو کډیر تکړه فاروق لغاری والله دی وبخو سو پاتشه د ملک صدر او هغه مخ کې جسټس چور نواز شریف والا چې وو نه هغه نه مخ کې د صدر د پاکستان صدر هغه اول چې نواز شریف راغی کنه تارړ صاحب جزار نو تارړ صاحب هم خسړیو او دا دغه چې و دام خسړیو نو دی به تهجد کول نو دا صدر چې تهجد کوي نه دی دغه ترازی فیصل مسجد ترازی نو هلته به خلق لیدو نو چیرې ګوره دا تارړ د پیپل پارټي وزیر اعظم دا صدر دی او دی ګوره دا تارړ د مسلم لیگ او دا دغه چې و دا بل ما چې نو موږ سره پیپل پارټي په وخت کې نه براته ناغه زمونږ هغه مولوی صاحب ډېر خوږه خبره کوله د پنده یو سکالر هغه وی دی په هر تهجد په هر رکعت کې وای چې زما خدایا زما په خدای قسم کو استاد دین می په دې دنیا پرې خود د سینه دا چې بیل راضی جندر ترانسجندر د زنا دی دا د زینام نه دی دا هوموسیکچوالټي د لواتت یو پروګرام دی هغه دا چې د ساده غونته تاسو ضرورم یو الکته او هغه د باز الکان د جنکو په شانتي نو هغه امور خپل تم قاریږي دا واړم وخی خپل رونه وخی چې دا سره جنکو په شان حرکت کې نو هغه چې زما قانونا به هغه ته اجازه ملو شي چې ځان جنې کوم نو هغه د مشتاق سے بتوي چې لاول ډاکټر لاړ شي ک ډاکټر وی چې ای ټیک تا پدې کې دنه د جنکو زغه غالب د جبیر جنې شي خو کو نه نو دی به اسه خپل شوق نه جنې کیږي نو هغه د پی ټی آی هغه چې دا شیرین مزاری هغه وی چې ډاکټر ته به ضرورت نشته چې ډاکټر ته به ضرورت نه دالک به جینې شیندې خدای الکو نو چې جینې ژوندې به چاله ورکې وسو نو بلې والک به خوخ کړي نو دا تا په حقیقت کې الک لور کو نو دا خو جینې وکنه په ظاهر جینې دا نو چې دالک سره واده کې نو قومي لوت څه چل کاوه دا چلې کاوه نو سیلاب راغله خو کہانی پاتې دي نو د مشتاق صاحب سره د غم نه چې په دې ملک باندې په دې خلکو بیا کہانی وریږي نو د کہانی د بچ کولو د پاره ځکه چې مشران چې کوم غلطي کوي په کې زمونږ د ټولو حصہ ده کشران چې کوي دا انډیویډوالي مشران لکه دې چې کوم سېنیټر تللی نو ټول دیری ذمہوار دي دې چې کوم ممبر تللی نو ټول ګونیری ذمہوار دي مته چې ماته ولا ووټ ورکړی واغه په خپل نه تللی نو هغه په ګناه کې موږ شریک یو داغه په نیکۍ کې موږ شریک یو جستا په ذهن کې دی نو دا قسم له خبرې چې کی دا بیل چې لاړ شي نو صدر صاحب دستخط کوي نو چې صدر صاحب دستخط کین دا بیا قانون شي چې قانون شه صدر صاحب تهجد لم پاسي نو صدر صاحب په تهجد کې خدای پاک ته سوي وي کو ستا دین می په دنیا پرې خو زماره په خدای قسم دی د دین خو انکار نه کیږي کنه دیو جن قم فانذر تپاسا او خلق ته وارننګ ورکا هغه یو مولوی صاحب خوږه خبره کولې د مولوی خوږه خبره والا سړي خوخي ور زمونږ امام ډیر زیات خسړې ده مېسو وی بالکل په سیاست کې حصہ نه لې مې زنیم قران خو ته ختم کو ودا څه چلې مې ګوره دا قران نه دی 1/3 چې د موسی عليه السلام په قصه ده کوته قران ګوري کنه خو ډزه د موسی د فرعون قصه ډزه د موسی نه نو په موسی سکه سیاست نه کو چې فرعون ته وای چې ان ارسل معي بني اسرائيل دا مظلومان پرې دا سیاست نه چې ته چې دی پرې دا
او ته اخواشه حکومت مال راکا او ما سره هارون ولېګا نو هغه خو ټوله قصه پاغې دا 2/3 قرآن یادوا دا 1/3 خو دې ته ولس سپاره قرآن وی واده چې ټوله دغه کنه په سیاست باندې مشتمل دی وی بیا به خوږه خبرې کوي نو هغه چې مولوی صاحب خوږه خبرې کوي نو هغه بیا دا چې خلکو ته دغه نه کوي نو دا داسې ترخه خبرې نه کوي زمونږ جماعت تقریبا یو موټی دی او خ ټیک ټاک خلق دی نو هغه وی هغه سکالر دی نو هغه زما خزي وی چې ما خزي ته مې چرته وزګاره دا خو ایجوکیټډ خلقي نن سبا فرحت هاشمی دا د جماعت نقطه نظر یو زنانه ده او خو مفسر ده پر فیسبوک دغه خط تفسیر راځي او ډیر زیات مزیداری نو په زنانو کې دغه کردار په نارینو کې به هر حال ډاکټر اسرار صاحب کردار دا اپریشیبل دی چې خلکو ته ډیر سیز دکړل نو ما چې فرحت هاشمی ګروپ دغه درس کوي نو تو ورشه نو هغه بتلا نو چرال ماته وی چې مې تو حیران ہو گئی وہ جو خدا میں جانتا تھا اپنے گھر میں وہ تو کوئی اور ہے اور قرآن میں جو خدا ہے وہ تو کوئی اور ہے ذکر اس خدا نے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو میں نے کہاں بھیجا تھا اور تقوی رسن دین مسلمان پشان وہ چلا کہ نماز نہیں پڑھتے ہوئے اسی پڑھ کی دیں وے سکے اسی بکری دین دیں وے چمنگ دے ملنگ لا دے فقیر لب یو پیس بیزا اور کو ناغویلی چمر رو جی نسا او ما منزو نہ کوا جو منگا خو پکال کے بیزا اور کو جو پیر سے پم خوشحال ہے نو کو دغ دینی نو وہ تو اور دین ہے اور قرآن میں فرحت ہاشمی جو دین پڑھاتی ہے وہ تو اور دین ہے نو چتا تھا وہ بیا پتہ ولے کہ قم فانذر چکل تو ہے دي ته وی کنه لکه فرض کا مثال په توګه باندې سیلاب راغله نو سیلاب د قرآن پرانا کې ته ګوره نو یو ګلوبل سیلاب په راغله او یو ایریا وایز راغله ګلوبل سیلاب نو قوم نوح والو په ټوله دنیا راغله څوک ته بچی نو نوح علی السلام قوم باندې په سیلاب ولې راتو ناغه ته وی چې چې کله ته سورته نوح ګوره نو پاره کې هغه چې تا ته دغه سیلاب وجوهات خي ناغه وي انی دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا خدای زه ته نصیحت کوم تختی نو ته تختینا تبلیغان چې اعلان کوي راځي سوکي وی کینه ایسو کو تم نه کینی ته چې مالا په سوره مصیبت په سلطنت تیار سپ تاسو راوستي او سوره بغیر چا پیره ګرځي چې را لکرانه لو وس واده کوما او په واده په صوت شادي حال کې پروګرامي تاسو له بنه بجې ټایم درکم مسخوتن او په 12 بجې په ډوړې درکم او ایسو به ونه چې نا وخت شو د سینه او دا خلق په جمعات کې مولوی صاحب تقاریږي چې مړه خدا مولا په وخت ناراضی نو ټول خلق قاریږي کنه خدا هر وخت دی نه وخت راضی نو او په شادي حال کې هیڅوک ونه قاریدل چې دغه نه بجې ویلې په 12 بجې راته روټه کې خدا وې دې صبر کوي دا خلق لکه دا ټول خلق چې خدای دې له پیدا کړي چې تاسو به په شادي حال کې ډوډۍ انتظار کوئ ناغه چل خو ته کې کنه نو فلم یزدهم دعائي الا فرارا نو انی کل وعدعتهم لتغفر لهم جعلوا اصابع نو په دې خپل غوګونو کې ګوري موږ نګدو ویلکه مولوی صاحب خبرې کوي مړه دې سیاسي خبرې کوي او زغه په دې جمعې په خطبه خو یو سو کوی نه اكو وین بار په دې دیوال نو غرمو ته ناسي او یو بل نه تاسو کوي تقریر بس کو وی او وی ورځي پی او زمونږ د جمعات خمولاده وي دغه عربی خود دغه وي خطبه وي او اختلافي مسائل نه کوي نو جعلوا اصابعهم في اذانهم او بیا یا او په غوګونو باندې دغه راوړي صادر واستغشوا ثيابهم نو موږ هغه کار نه کوو په مخ باندې راوړي وي تا خبره کوا وي د سار په جمعات کې سوره خلقي په مانځ کې او د جمعې په مانځ کې سوره د جمعې د منظر سره بار نه خوني راغلي خو د محله خلقي نو مطلب چې ډیر دي کنه نو کو د سار په مانځ کې تعداد دومره ولکه څومره چې د جمعې په مانځ کې دي د دې مطلب د محله په هدایت ته اذروایز د محله اکثریت چې دی هغه د خدای سره جنگ دی د خدای سره جنگ څنګه دی وي کم سړی چې سار نه پاسي نو دې سره دا بدبوې دی دا ډېر غړي وړي وي خبر نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې په غوګونو کې شیطان متیاز کړي نو زمونږ د متیاز د سوره بدبوې کوي نو شیطان هغه متیاز خو زمونږ د نزيات بدبوې نه اوس ما ته په نه پوهه ځان لا خبره وی دا دومره د خدای بدی شي چې رسول الله وی چې کومه دغه نه وي نو ما به چاته وي چې ته امامتي وکا ازب تلم سم مې وته ورته کړو کوړتا ورنه چې ورته کوړتا ته دې نه لاندې سړې بلی اټولې مونږ 5 بجې 5 بجې پاسو موږ په دې سواد کې نه وکاس وی د کلام ټول ارکان د سر جماعت منزل نه راځي امامت منزل نه راځي چې ته ارکان یې سر په منځ کې نه دي ته وی نو هغه د کوي چې وانذر قم فانذر دا زماسته ذمہواری دا صفاتونه به یو بل نه کو مونږ یو ځای کې افسر ما تخت ته مې صفاتونه زما خلک ډیر ښه کړی دي خو زما بد وای چې ما ته پته ولګي د سوره په بو کې وانذر دا چې د کله تا وکړل نو بیا بسکه وربک فکبر یوازې په تبلیغ کار نه کیږي بیا به تخپل رب لوی نو ستاره رب خو په اسمان کې لوی دی
الته خو هیڅوک نه وایي چې زه رب یم فرعون هم داسې نه ویل چې اسمان کې زه یم خلک خو دا وایي چې زما دا حکومت دی حاضح الانحار لی دا زما باغونه دي دا زما عدالت دی دا زما پارلیمنت دی په دې کې زه د بل چا حصه نه منم نو دلته رب لوی کا چې دلته د رب پارلیمنت جوړ شي دې ته سیاست وایي وربک فکبر وینا زما مرضی بکیږي زوم نه الله مرضی بکیږي زوم اکثریت په چلیږي تو وینا اکثریت به نه چلیږي حقیقت به چلیږي نو دا جنگ دی کنه یو حق پرستی دا یو اکثریت پرستی دا نو موږ په دې وټونو کې په دې خراب شو چې ته وای مړه خو چې ووټ زیات شي یو بیا به خیر دی نو که لږه غونډې دانلی نو خیر دی کنه نو خیر دی کو فرض کوم نه کوي نو نه دی کوي کنه نو وای چې یاره ګوره یو سیاسي پارټي د خلکو نه څه غواړي یو ته سپورټ غواړي چې زما سره جلوس وباسه راته مګر دا بازار بندو چې لکه خلک موږ زور ویني نو دې ته سپورټ وای نو بل ته نوٹ غواړي یاره وای موږ له چندرا کوي نو بل ته ووټ غواړي نو موږ له ووټ راکې دا درې ټولې پارټي کوي نو څلورم نمبر دی ته تربیت پکار دی چې اخرت خشي دا صرف جماعت اسلامي کوي وی چې تعالی ووټ در نه کی او د خدای نیک بنده جوړ شین دا خدای وي بس دقه به خوخته چې مال دی ووټ را نه کی چې نه را کوي خو چې مونږ او داس کوي روزي نسی حجونه کوي زکاتونه ور کوي پر دې حق نه خوري زما د تربیت اجتماع دقه پروګرام دی اګه فرض کداو کی جو بس خدای دې نصیب کی چې نه راکې جو نه دې راکې خو زما په مقاصدو کې ووټ نوٹ سپورټ پلس تربیت دا تربیت دا نورې پارټي نه کوي زه کوم ابلې پارټي نه تاسو کې وې دوزخ ته خو دې لاړ شي خو چې موږ له ووټ راکې وې زه سکو نو قم فانذر وربک فکبر ما تا ته دویم دا بیا ور پسې بل خبره دا چې ته تبلیغ دې په اسانه نه کیږي ته دې چل بکې چې ځان به پریپیر کې او د ځان پریپیر دا وحی راغلی و د تاسو دا وحی رومبای وحی اقرا دویم وحی انذر دریم وحی وی قم الليل د شپې به تهجد لپاسه الا قليلا ولی ان ناشئه الليل هي اشد قوه د شپې چې تهجد لپاسه نو ستا قوت په مضبوط شي نو ستا په تبلیغ کې به اثري نو ستا په پرفارمنس بخي ځکه چې په دغه وخت کې قران د سړی په ذهن کې خپري وزي نو چې تر سار منظر نه زنه ته تهجد لپاسه نو فتحجد به نافله لك نو ته بیا تهجد لپاسه دا دریم وحی وا چې خپل ایمان د مضبوطولو لپاره د کریکټر د سټیبیلیټي لپاره تعالی پکار دي چې په ځان کارو کې او دغه وکین چې دا دی وکړل نو بیا ورپسې سلورم وحی داراله چې ګوره اسنه چې ته د خلد هر وخت د کنزول نه ډکای او خرش پرشه یره وی خالق ته په غم خاده کې وی زبردست د سړی سره ناسي ټول میلمانه روز خطي او په وټونو په سړی په غره ګرځي خدای شته خلای ډیره خراب ده بس خو خبره د خلینه راوزی جو بو انتزی سړی و چې د بوس نه راوي نو بیا وت سلورم نه وحیدار اله چې نون والقلم وما يسترون انك لعلى خلق عظیم استاخوی خفقا چې کله سلور کارونه تا وکړل سلور وحی شوي چې خوې چې ستا خنۍ نو بیا ته د کار نه نو خپل اخلاق بخکې طول الصمت اکثر به خاموش وي او حسن الخلق او ستا خوې بخي نو بیا به خلق ستا د خوې صفت کوي نو حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه سړی ته وای یا تمہارے یہ پنچے ٹھیک نہیں ہے هغه چرته پنچې ښکته کړی وي هغه چې 500 خبره اورېدلې ده هغه ورته کیا کہا مولوی جی سدی وي پنجابیان خو اکوړي هغه د هندستان به د هندستان هغه جالي زبان بو نو دی وته وای میں نے کہا کہ شریعت کی نگاہ میں تمہارے یہ پنچے ٹھیک نہیں ہے نو اس نے فوراً شریعت کی ماں کو گالی دی د شریعت به د مور دي سي وکم تاسو ماته 500 وای په دې 500 دلته په دې مټه کې طالبان هغه دور چې وو نو هغه طالبان هغه وکیل صاحب غالبا یا عام سره خو مجاهد او جهاد لچرتل هغه ته 500 اوچته هغه ته ماته چلخه نو هغه وران شو دومره چای بیا وجلو او بیا ځوړن کړو او درې ورځې تر مټه دې پول خواته ځوړن اوس یو طرف ته خدا کردارو بل طرف ته اشرف علی تانوی زه وای دته ګناه نشته ماته ګناه ده کومه دته په حکمت خبره کړې وې اول د ګناه کا پہلے یہ گناہ کر رہا تھا اب یہ کفر کرنے لگا ځکه کنزل کول خو کفر دی کنه شریعت ته نو چې ته بیا دا کې چې ته کوشش کې چې ستا اخلاق تخی چې خلق ستا اخلاق دا څور کارونه چې تا وکړل نو پنځمه وحی بیا چراله نو بیا وته چې اوس د خدای سره لا یو کنیکشن او الحمد نازل کړه نو الحمدلله رب العالمین دا قران به تعالی له خوان در کوي چې دا ته لا یو واخلې لا یو څه ته وي وي مونږ لا یو سیشن کو وي څنګه چل کوي وي زکوما او زو دلته لګایم او دا لا یو په بنیر کې خلق اوري دې ته لا یو وي ته چې مونږ کې نو بره الله اوري نو الله ستاسو کې لا یو رابطه ده
ځکه حضرت علی رضی الله عنه وی چې کله ستاسو خدای سره خبرې ته اراده وشي تو سره خبرې کې نو په مانځه ودرېګا اګه ته وای چې خدای زما سره خبرې وکړي جو تلاوت کوا نو پاره کې هغه الحمدلله رب العالمین چې وی نو الله تعالی بر نه سوی دی وته الحمدلله رب العالمین نو بر نه جواب راځي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد بیان کو نو دی اور پسې بیا سوی دار ته تاسو وای الحمد بس بل سټه کې چا سو درانه الرحمن الرحیم نو الله تعالی برنه وی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا بیان کړه نو بیا ورپسې وی مالک یوم الدین نو برنه تعالی وی مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کړه نو بیا ورپسې وی دارته بیا وای ایاک نعبد و ایاک نستعین دې ته هند شیکینګ وی چې خدای زبستا عبادت کوم خو ګورستان امداد غواړم ځکه چې مال چل ناراضي نو الله وی حاذا لعبدی حاذا بیني و بین عبدی زما بنده په منځ کې موحده وشوا دې به عبادت کوي او زه به امداد کوم نو اخر کې دې په جوش کې راشي نو اهدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم نو الله وتو چې بس نه غلار غواړي نو حاذا لعبدی ولعبدی ما سأل ما وت ګرانټ کړل ما وت سینکشن کړل دې هدایت غواړي ما ولا ورکو دا الله یو سیشن په ورځ کې 100 پیری چلے 15 پیری به چلے بیا به ته ایکټیو بیا بس الله سره رابطه دا ستاسو مواری سوا نمبر 1 اپنی اصلاح فعبد الله مخلصین له الدین نمبر 2 ورپسې انذر تبلیغ بلغ ما انزل الیک تب خلق ته تبلیغ کې خو تبلیغ به برای تبلیغ نه مولانا مودودی له خدای پاک صلاحیت ورکړو په بره بعض خبرو جواب په لاندو الفاظو کې ډیر وي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم له صلاحیت الله ورکړو چې اوتیتو جوامع الکلم ما ته الله دا صلاحیت راکړي چې په دوه ټکو کې یو ډیر غټ مفهوم بیانوم او دا الله فضل په هغه باندې هغه ته چويره د دعوت او د اقامت دین څه مطلب دی نو هغه ډیر خوږ جواب ورکو هغه دعوت دي سیده لکه اذان چې سړی ور کوي او اقامت دي سیده لکه چې سړی مونږ کوي لکه موږ دلته کې بانګ وایو دا بانګ والا سره د دعوت ور کوي خو کو د بانګ وې مونږ نه کوو ټول خلک باندې چې لکه دا واجب سړی دا مولانا مودودی نه مخکې دغه تیر شو ابو الکلام آزاد دا ډیر قابل سړی د ډیر زبردست کتابونه دي د تقریر چې اوس ویډیو اډیو ووره نو حیران بشي وتا خود د اقامت دین لومبنه د خاطه دی خو خو بیا بس کړو خدای پاک لکه سړی نوانه لیکار نو کانګرسي شو په کانګرس کې حساب ورکو مولانا مودودی چې وی دی دغه د ابو الکلام څخه چل کړو ناغه وہ ایسا تھا جیسا کہ مؤذن اذان دے اور پھر مجلس اور پھر مسجد سے چلا جائے اور نماز نہ پڑھے نو دا چې کتب دعوت کار بکې خدا دعوت بسکه this is a strip for اقامت دین د خدای دین د قائمولو لپاره به داړم باندې سټپ ته دین بغیر نه کیږي کته چې تبلیغ بنه کوم تبلیغ نه بغیر بسنګ کیږي د منظوم د اذان نه بغیر نه کیږي او اقامت دین د دعوت دین نه بغیر نه کیږي د دعوت دین صلاحیت په ځان کې پیدا کې وی هغه پاره کتاب کې دغه چې ته تلوي او تا په دغه کې په چک دره کې وي او پریشان وي او تا ته د پلار ته رو دوست وي چې ته خو دې لره لګره نو الله چې تعالی کوم کتاب را لګله هغه ځان سره تاسو یو کړي نو هغه وګور پای کې لیکلی ادعو الى سبيل ربك نورم باندې سره بالحکمت نو ته به دې خبره کې د حکمت نه ډکا چې هغه صبر نه مونږ یو ځای کې مولوی صاحب نو مونږ ته خلکو شکایت وکړو چې دا مولوی صاحب ډېر وګد دوا کوي او دا د سړک په غاړي جمعات ته خلکو غاړي ډېر شي ودرولې نو ورختی په چې به مونږ نه لاړې او دلته کې ایثار کړي نو کوته دې پوهه نو ما هغه ته مې مولوی صاحب زموږ د سړک په غاړه جمعات ته نو ته مونږ ټیک کوا او دا دوا چې مختصر وکړي چې دا خلک بیا زی نو هغه ما ته فورا وی دعا خدای عبادت مغز نه نو ما یې مغز خلق نه ته بغبل وای چې مغدی دې ته وی حکمت چې ته په خبره باندې پوه کې دا ردی مخکنو خلکو صحابه او منځ کو چې امام معاویه رضی الله عنه او دا کله جنگ صفین چې کېدو د حضرت علی رضی الله عنه په خبرو کې ډیر تیز او د خدای پاک د باب العلم وی نو دلایل بر د ډیر مضبوطو نو دله چې بسوک براله نو د چې په دلیل ورکو ناغه خو جواب نو چرته امیر معاویه د طرفنا چې کم کس راغله او ما بخیر د مصر د گورنر چې عمرو بن العاص نو هغه امر چې هغه بیا دغه وکړو جړلې نو دیوال ته مخونه بچي وته ته ولې جړې پتا خو رسول الله ډیر مینو نغه په دې جړه ما چې رسول الله په ما مینو I don't know چې رسول الله ریلی په ما مینو کړه د تالیف قلب د پاره ماته د مين اظهار کړو
کله کله سړی د سړی د چې دی به خپه شي نو دومره صفت یې وکړي نور هغه د زړه د خلاص نه وي چې البته ما ته پته ده چې په عمار ابن یاسر باندې رسول الله ډېر مینو د زړه د ویښه پې مینو او زمونږ قافله چې ده زمونږ ګروپ یې امیر معاویه ګروپ عمار ابن یاسر شهید کړی دی او دا حدیث چې په هغه وخت کې مونږ واورېدو چې عمار ابن یاسر ته رسول الله پوښه ویلو چې باغي قبیله به قتل کوي دی به شهید کوي نو مې چې دا خو مونږ یو بیا چې ته دا دلیل شو کنه چې باغی به قتل کوي او ما قتل کو نو چې حدیث را یادېږي نو وخپې مې رزمکه نه وتختی عوام چې خدای دا خو زاغایما نو هغه چې امیر معاویه هم تکړو هغه ته پیغام ورسید نو هغه علی ته ګناه ده کدی نه راوسته میدان جنگ ته جوړې به قتلې دو دا ګوره کنه خلک خپل جواز ګوري نو هغه طرف نه علي صاحب ته پته ولګي د دې سوی هغه یو ټیک تا بیا به رسول الله ته ګناو چې حمزه راوسته اول ته شهید شو امیته نه راويسته کدا فارموله چې خو بیا ودی شي کنه نو دا چې بل حکمت چې تعالی پته لګي چې زب دلایل څنګه کوم هغه دلایل به ته زده کې اڅړي سره به خبره وکي ته مولوی صاحب ته وای کړه مولوی صاحب رکوع سجده خو دې ټیک و نکړه ناغه تاسو چې ته بل جمعه تلاړ شه او خو تا هغه ته وای ما مولوی صاحب مونږ دلته کې یو پیره به جدا کیږو یو بل نه کو په ژوند نه جدا کیږو په مرخ به جدا کیږو کنه نو چې یو بل نه سجده کو نو مونږ ستانه ډېر خبرې ذکر یو ستا قرت ډېر خوګ دی یو تو وسله خو تعریف کې کنه یو ستا قرت ډېر خوګ دی یو ستا اخلاق ډېر خېدي یو تا زبان ډېر نرمه ده خدا ته چې ته دې رکوع نه پاسې کنه ته بیا نیغ نه ودرېږي ته سیده لاړ شي نو دلته شاته مونږ دا کمزوري یو د چا خېټه غټي دي د چا په زنګونانو درد دي چې دي در